کامیابی دا نشي معلومولی چې یو حواس دی او بل عقل. او درېیمه ذریعه د علم چې واحده چې د الله له طرفه دین او شریعت راغلی دی نا قوي ذریعه د علم ده او هغه موږ دپاره کامیابي د دنیا او د آخرت معلومولی شي او هغې کې کامیابي شته. حواس لکه سترګې، غوږونه، د پوزې قوت، د ژبې قوت، د بدن قوت لامسه. دا حواس دا کمزوري په دې حواله سره دي چې یعنې دا محدود دي. دا موږ ته د یو څیز علم راکوي خو محدود. لکه سترګې موږ ته د یو څیز علم راکوي خو څه ځای پورې چې لاړ شي بیا اخوا دا کار نه کوي. 1 کیلومیټر کار به کوي، 1 کیلومیټر اخوا بیا کار. خدا هم کمزورې ذریعه د علم د صحه د پورې دا آواز اوري بیا اخوا چې کوم دی آواز نه اوري. د هغې دپاره بیا د نورو څیزونو ضرورت وي. لکه سترګې چې څه ځای پورې لیدل کوي نو بیا اخوا ته هغې ته د لیدلو دپاره د بلې آلې ضرورت وي، د خوردبین ضرورت وي. او که غوږونه د لرې ځای نه اورېدل کول غواړي نو د بلې آلې ضرورت وي چې هغه به یا ټلیفون یا موبایل وي یا به څه. په دې حواله سره د حواس دا محدود ذریعه د علم ده، پوره علم په دې سره نشي حاصلی. او په دې لحاظ سره هم محدود ده چې یو حاسه د بل کار نه ورکوي. لکه سترګې کم کار کوي نو غوږ هغه کار نه ورکوي. چې غوږونه کم کار اورېدل کوي سترګې هغه نشي کولی. یو د بل په ځای چې کوم دی هغه کار نشي ورکولی، لہذا دا محدود ده. نو حواس دا ذریعه د علم ده خو دا محدود ذریعه د علم ده. دا موږ دپاره پوره کامیابي د دنیا او د آخرت نشي معلومولی. او که عقل دی نو هغه هم ذریعه محدود د علم ده. هم دومره چې کوم دی هغه کار ورکولی شي چې څومره حواس ورکولی شي نو امر عقل ورکولی شي. عقل موږ دپاره دنیا او د آخرت دواړو کامیابي نشي معلومولی. عقل دومره ذریعه کمزورې ذریعه د علم ده چې دا محتاج دی حواسو ته، او حواس په خپل علم کې محتاج دی عقل ته. یو سړي د هغه یو بکس ورته مخې ته راشي چې بکس کې ژرندی او هغه درونی، خو سترګو دې لیدلی نه. نو یو عاقل راځي، یو سړی راځي چې دا بکس دروند دی نو په دې کې کپړې پرتې دي، دا خو ژرنده دی. د یو انسان عقل دا وایي، د بل انسان عقل به دا وایي چې دې کې به پیسې پرتې، د بل انسان عقل به دا وایي چې دې کې به سره پراته. خو عقل دې وخت کې فیصله نشي کولی. عقل دې وخت کې محتاج دی حواسو ته. یو سړی بیا راشي هغه وایي چېرې دا خو ما په خپل لاسو دا بکس بند کړی دی او بیا مې ژرنده کړی دی، ما په دې کې کپړې ښودي، دې کې سره سپین نشته، دې کې کم یې دغه نشته. چې تر څو پورې عقل سره حواسو امداد نه وکړي نه عقل څه فیصله نه شي کولی. عقل چې کوم دی یو عاقل وایي چې دې کې به کپړې، بلکې دې کې به سري، بلکې دې کې بدای. او حواس هم عقل ته محتاج دي. لکه یو سړي عقل نه وي، لیونی ولاړي داسې په سړک باندې ولاړي، یو ګاډی د پسې را روانې، مخې ته را روانې، خو دې دا نشي معلوموي چې دا ما ته پاره ضرر راکوي که نقصان. ځکه هلته سترګې خو شته، په سترګو باندې ویني، په غوږونو باندې دا یارانې اوري، خو لیکن عقل ورسره لا امداد نه کوي نو د حواسو کار هم نه ورکوي. نو حواس په خپله فیصله کې عقل ته محتاج دي، عقل په خپله فیصله کې حواسو ته محتاج. لہذا عقل او حواس دواړه یو کمزورې ذریعه د علم ده. دې وجه نه علما لیکي چې عقل دومره کمزورې ذریعه د علم ده چې د عقل د غصې په وخت کې بیا کار نه کوي. یو سړی به ډېر عاقل سړی، هوښیار سړی وي، پوه سړی وي، غصه پې غالب شي. چې غصه پې راشي نو دی تمانچه راوالي، ټوپک راوالي، ځان ته یې ونیسي.
عقل دی وخت کې اوس کار نه کوي. کني ښه عاقل سړی دی، هوښیار سړی دی، پوه سړی دی، د جرګو سړی دی، خلکو ته لارې ښیي، خلکو ته طریقې ښیي. اوس د ده عقل د غصې د وجې نه مغلوب شه، اوس عقل یې کار نه کوي، یا ټوپک راوالي بل سړي ته ونیسي او د هغه زندګي تباه کړي. نو عقل د غصې په وخت کې کار نه کوي، دی د غصې د وجې نه مغلوب دی، نو عقل کمزوری دی. که وهم پرې راشي نو د وهم د وجې نه هم دی مغلوب ګرځېږي عقل. لکه مولانا عبدالحق حقانی صاحب تفسیر حقانی کې مقدمه کې دا چې کوم مثال ذکر کړی دی، یو سړي باندې وهم دومره غالب شي چې بیا عقل کار نه کوي. لکه یو سړي ورور یا پلار نو دی ورسره ښه زندګي تېروي، خو که چېرې دا پلار یا ورور یې مړ شي نو دی ورسره بیا یوازې په کمره کې شپه نشي تېرولی، یریږي. وهم عقل ورته وایي چې دا اوس ستا هغه ورور دی او دا اوس ستا هغه پلار دی. نو دی وایي چې دا خو هسې نه چې راپانسي او د مرۍ نه مې ونه نیسي، داسې یره غونته پرې راځي، وهم پرې غالب. بیا د عقل وایي چې دی خو ډېر کمزوری دی، ډېر وخت بیماري تېره کړې ده او دوایي خوړې ده، کمزوری که دی راپام شي خو تا سره مقابله نه شي کولی. خو بیا به وهم غالب شي، چې وهم پې غالب شي نو د عقل خبره مغلوبه شي او وهم په هغې باندې غالب شي او دی یریږي، هغه سره یوازې شپه بیا په یو کمره کې جدا نه شي کولی، نکنې هغه پلار یې هغه رور یې. لہذا حواس چې کوم ذریعه د علم و نو هم کمزورې ثابته شوه، عقل چې کوم ذریعه د علم دا هم کمزورې ثابته شوه. نن سبا د عقلیاتو دور دی که نه، خلک وایي زما عقل دا خبره نه مني، دا عقل مې دا نه مني. عقل کمزورې ذریعه ده، موږ دپاره کامیابي نشي معلومولی، نه دنیا او نه د آخرت. نو قوي ذریعه د علم هغه وحی ده، هغه شریعت دی، هغه دین دی چې الله پاک حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل فرمایلی دی. هغه قوي ذریعه د علم ده چې لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه مخکې د هغې نه نقصان راتلی شي، نه وروسته د هغې نقصان راتلی شي. یو داسې فرشتې الله ویې راوړی دی چې ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، قوت والا فرشته ده، 600 وزرې، یو وزرې لوط علیه السلام قوم ته چې کوم دی ورلاندې کټولې، چې کوم دی بر اسمان ته وخېژل واپس یې راوغورځول. ذی قوت قوت والا فرشته ده، ډېرې فرشتې د هغې تابعدارې دي، مطاع ثم امین امانتدار هم دی. داسې فرشتې په ذریعې سره الله پاک دا وحی رالیږلې ده. نو دومره قوي فرشتې نه څوک په لاره کې هغه وحی نشي تښتولی، نه هغې باندې څوک چې کوم دی غالب کیدی شي. هغه صحیح دیانت او امانت سره هغه رسېدلې ده، بلکې بعضې وحی کې هغه 80,000 فرشتې هغې سره راغلي دي بعضې وحی سره. نو دا وحی ډېر محفوظ طریقې سره د الله د طرفه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازله شوې ده. او دغه موږ دپاره چې کوم دی د دنیا او د آخرت د کامیابۍ لار معلومولی شي. دغه شریعت، دغه قرآن، دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه، دغه دین موږ دپاره د دنیا او د آخرت چې کوم دی کامیابي معلومولی شي. او الله هغه پوره رالیږلی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دین. الله فرمایي نن ورځې ستاسو دپاره ستاسو دین ما کامل او مکمل وګرځوم، او دارنګې دا خپل نعمت مې تاسو باندې پوره وګرځو. واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا، او دین اسلام مې ستاسو دپاره چې کوم دی د مذهب وګرځو، دارنګې د تلو لار مې وګرځوله چې اسلام باندې به تاسو روانېږئ او د هغې شریعت مطابق زندگی به چې کوم دی هغه تېروئ. کامل دین لحاظ د دین څومره چې انسان څومره زندگی تېروي نو په هر موړ کې دا د انسان رهنمایي کوي. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه غټ شعبې د دین بیا 6 لیکلي، یو اعتقادیات یعنې عقاید، او دویم عبادات، او دریم تزکیات دي، او څلورم معاشرت دی، پنځم معیشت دی، شپږم سیاست دی. دا 6 شعبې غټې غټې چې کوم دي د دین دي، او په دې کې ټول د موږ رهنمایي کوي. عقاید، عقیدې موږ د قرآن مجید نه زده کوو، د احادیث مبارکه نه زده کوو چې الله موجود دی، الله پاک مالک دی، الله رازق دی، الله پاک چې کوم دی قوت والا دی، الله داسې ذات دی، داسې صفات دی، دا
ذات او صفاتو کې سره څوک شریک چې کوم دی نشته وحده لا شریک دی دغه عقاید دي فرشته موجود دي دارنګه چې کوم دی رسولان السلام موجود دي آخرت موجود دی قیامت چې کوم دی راځي به تقدیر شته دا ټول عقاید دي دا د باب باندې شریعت ډېر تفصیل کړی دی عبادات دپاره هم موږ د ډېر رهنمایي کوي مونځ او روژه او حج او زکات دا عبادات دي تزکیات دا معنی چې لکه څرنګې د انسان بدن ته بیماری راځي نو د انسان زړه ته هم بیماری راځي بدن ته بیماری راځي تبه ټوخی زکام شوګر بلډ پریشر د زړه بیماری څه بیماری دا راځي د هغې دپاره خپل ډاکټران دي نو زړه ته هم بیماری راځي کله به ریا راځي کله به تکبر راځي کله به غصه راځي کله به چې کوم دی بل باطني مرض راځي د هغې دپاره خپل ډاکټران دي چې کوم دی ریا به لرې کوي ستا نه به تکبر لرې کولو طریقې به درته ښایي چې دې طریقې سره ته زړه کې تکبر مه راوله دا چې کوم دی ریا مه راوله دا مه کوه دا چې کوم دی علما کرام بزرګان دین صوفیه کرام دا هغې چې کوم دی کار کوي په دې حواله سره او بل معاشرت دی معاشرت باب هم موږ د شریعت تفصیلا ښودلی معاشرت دا معنی چې ته به کور کې څنګه وخت تېروې مور پلار سره به ستا څه سلوکي نو هم شریعت موږ ته بیان کړي دي بیبي سره به دې څه سلوکي اولاد سره به دې څه سلوکي ګاونډیان سره به څه سلوک ساتې څنګه وخت به تېروې کلي کلوغې کې به څنګه وخت تېروې ستا غم به په څه طریقه ماني ستا ښادي به په څه طریقه ماني دې ته معاشرت باب وایي دا معاشرت دی دې کوم چې کوم دی شریعت موږ ته مکمل رهنمایي کړی دی کامل دین دی معیشت دی نو معیشت دا دی چې ګټه وټه به کې ګټه وټه په څه طریقې سره کې دا هم شریعت ته تفصیل ویلی دی ګټه وټه دې وکړه خرچ کې به څنګه دا هم شریعت ته تفصیل چې کوم دی هغه ویلی دی لہذا دغه شریعت زموږ کامل او مکمل دی او شپږم امام شاه الله رحمت الله علیه فرمایي د سیاست یعنی قوت به حاصلې او خپل دین به په ټولو دینونو غالب کې قوت به حاصلې اقتدار به حاصلې د هغې دپاره به چې کوم دی غلبه حاصلې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ټول دینونو باندې به خپل دین غالب کولو دپاره اقتدار او دارنګه حکومت او سیاست او دا به حاصلې دیو جن حضور علیه السلام حکومت وکړه چې کله وفات کېدو هم حاکم د دنیا نه لاړ حکمران و کله چې ابوبکر صدیق صاحب خلیفه شو چې دنیا نه تلل هم حکمران و حضرت عثمان هم حکمران و بادشاه حضرت علی هم بادشاه حضرت عمر هم بادشاه حضور علیه السلام دنیا نه چې لاړ بیا لا جنازه د هغه نه وشوې نو صحابه خو لا نه رسوي د جنازې نه زیات ضروري څیز بل دی چې هغه خلیفه منتخب کول دي بادشاه منتخب کول دي دا خو یقیني خبره چې د رسول الله وسلم د جنازې امر ثواب چې دنیا پیدا شوې ده تر قیامته پورې یو جنازې ثواب به دومره نه څومره چې د رسول الله وسلم په جنازه کې ثواب و خو لیکن هغه صحابه کرام وایي چې فی الحال د دین هم زیات ضروري څیز هغه دا چې موږ حاکم منتخب کو خلیفہ منتخب کو سقیفه د بنو ساعده کې راجمع شو انصار مهاجرین او ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ کا ابو بکر صدیق جی خلیفہ کا نو صحابه وی چې دله موږ د خلیفہ کا او د په حق کې موږ په لړای استعمال کړه او د موږ خلیفہ وګرځو دا ولې دایره پر هغه ترجیحات دو چې رضیه رسول الله وسلم لدیننا افلا نرضى لدنیانا حضور علیہ السلام د دین د پاره منتخب کړي مشر کړي دي نو موږ به د دنیا د پاره هم مشر کوو ځکه چې کله حضور علیہ السلام وفات کېده او دارنګې بیمارو نو حضور علیہ السلام بخاری شریف حدیث مبارک دی وی فرمایل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس بکر صدیق صاحب ته وایي چې مصلی ته مخکې شي او لمونځ وکړي زناو ته چې یا رسول الله انه رقیق القلب دا خو ډېر نرم زړی سړی دی ستا مصلی باندې ودرېږي نو هغه به چې کوم دی جاړي هغه به چې کوم دی قرات ونه کړي شي تلاوت به ونه کړي شي حضور علیہ السلام بیا وفرمایي چې تاسو دته ووایه زنانو بیا ووایي حضور علیہ السلام درېیم ځل باندې غوسه شو زه تاسو وایم چې هغه ته ووایه مګر صدیق صاحب مانځه ته چې کوم دی مخکې که په خپل ژوند کې نو صحابه وایي چې یعنې کله حضور علیہ السلام د دین دپاره مشر کړی دی د دنیا دپاره هم رضیه رسول الله وسلم د دین نه فلا نرضى للدنیا نه په دغه بنیاد باندې
دا شعبه دین دا هم چې کوم دی هغه شته. دا کامل دین دی، مکمل دین الله موږ ته راکړه او دې ته نعمت وي. نعمت دې ته ویل کېدی شي چې هغه د وخت ضرورت پوره کوي. لکه سخت ژمي کې ګرمه چای دا د وخت ضرورت پوره کوي، او سخت اوړي کې یخ ګیلاس د اوبو دا ضرورت پوره کوي، او کنه په سخت ژمي کې یخ ګیلاس اوبه دا ضرورت نه پوره کوي. دې ته نعمت نه وایي. په سخت اوړي کې چې کوم دی ګرمه چای هغه چې کوم دی نعمت نه وي، خو چې د وخت ضرورت کم پوره کوي دې ته نعمت ویل کېدی شي. دې نه پته لګي چې یعنې دا زموږ د اسلام او دین دا د وخت ضرورت پوره کوي. که موږ په دې دین باندې عمل وکړو د دنیا ضرورتونه به هم پوره کېږي، همدغه شان د هغې چې کوم دی تشریح کوي. خو بهرحال الله موږ له یو ښایسته دین راکړی. الله پاک دې موږ له ټول له په هغې باندې د عمل توفیق الله. زموږ دین د دې اصول ابدي دي، او چې کوم دنیاوي عصري دین دی، عصري چې کوم دی علوم دي، نه هغه وقتي طور باندې ابدي نه وي. لکه به زه به د هغې یو دغه ذکر کومه، داسې نه چې زموږ د دین د دې نورو علمونو نه خلاف دی، بلکې ساینس دی. نو ساینس مثال په طور د ایجادات دي، نو دا ایجادات خو ټولو مسلمانانو کړي دي. اولنې ایجادات چا کړي دي؟ مسلمان. تاسو په زمانه زیات ښه پوهیږئ. او یورپ والا خو وروسته راغله او هغې ایجادات شروع کړل. گویا کې مسلمانان د یورپ والا د خلکو په دې ایجادات او په ساینس کې د مسلمانان د هغې استادان دي. خو دا بله خبره چې هغې موږ نه ارسیز هغې ویوړه او موږ هغه میدان کې چې کوم دی هغې نه وروسته پاتې شو. خو بهرحال دین او شریعت نه د ساینس خلاف دی او نه د دې علمونو خلاف نه دی. خو البته دا ده چې دومره ویل کېدی شي چې ساینس شو یا ټول علوم شو دا ابدي نه دي، بلکې دی وخت سره تقاضاګانې بدلیږي. او دین او شریعت دا ابدي دی او دا همیشه لپاره چې کوم دی هغه موجود دی. هغې کې څه فرق چې کوم دی نه راځي. یو مفسر دی نږدې دور کې یو تفسیر لیکه، نو تفسیر کې چې کله د ابراهیم علیه السلام واقعه راغله چې ابراهیم علیه السلام نمرود ولګېد، ابراهیم علیه السلام یې اور ته وغورځوه. الله پاک د اور نه صحیح سالم رویست او روغ رمټ راغی، سوځېدلی نه و، دغه شوی نه و. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراهیم فارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. هغه مفسر چې کوم دی لیکي چې دا خو نشي کېدی چې سړی اور ته وغورځېږي او د اور نه صحیح سالم راوځي، دا خو نشي کېدی. وی ولې؟ وی دا ځکه چې دا د نیوټن د نظریې خلاف ده. نیوټن 19مه صدۍ کې سیزدان تیر شه نه هغه د نیچر نظریه ورکړې وه. نیچر دا معنی چې د هر څیز خپل نیچر دی، خپل فطرت دی، ابه د هغې نه خامخا ظاهرېږي. نو اور نیچر د هغې اور نیچر سیزل دی، داسې به نه وي چې اور وي او سیزل نشي کولی. اور به داسې نه وي. نو چې اور ته وغورځي نو څنګه صحیح سالم راووته؟ نو دا خو نشي کېدی. دغه مفسر داسې ولیکل. بیا هغه مفسر ته د موسی علیه السلام واقعه راغله چې موسی علیه السلام چې کوم دی هغه اوبو باندې ورتېرېده، نو امسا باندې اوبه والي او دارنګې چې کوم دی اوبه د غرونو په شان ودرېدې، لارې ورته جوړې شوې. چې لارې ورته جوړې شوې، موسی علیه السلام او د هغه لښکر او مسلمانان ټول پکې واوړېده. فرعون راغی او فرعون چې کوم دی سره لښکر پکې ورنه ته غرق شو. څنګه قرآن مجید کې واقعه ده که نه؟ نو هغې دا خو نشي کېدی، ځکه دا خو د نیوټن د نظریې خلاف ده. نیوټن نظریه خو دا ده چې هغه نه نیچر نظریه ورکوي. د اوبو نیچر خو دا ده چې په ځای ودرېږي نه د دیوالونو په شان، هغه چې کوم دی روان یي اوبه. د الله شان ته ګوره چې کوم زمانه کې د تفسیر لیکنه په هغې زمانه کې د نیوټن نظریه بدله شوه. آینسټاین راغی، هغه د نیچر په ځای د سوپر نیچرل نظریه ورکړه، ما فوق الفطرت. ابي کتابونه ولیکل چې نیچر آف فزیکل ورلډ وغیرہ داسې دلایل یې پرې لیکلي وو. هغې دا وایي چې یعنې اکثر خدای چې د هر څیز یو نیچر وي، هغه نیچر د هغې نه خامخا ظاهرېږي، خو کله کله داسې عموما ظاهرېږي
خو کله کله داسې چې خلاف فطرت او د نیچر نه سوپر نیچرل به هم کېدی شي، خلاف فطرت هم کېدی شي. اور دا سیزل کوي، خو کله به داسې چې اور بس ای خو سیزل به نه کوي. اوبو کې فطرت دار چې رواني ده پکې، خو کله به داسې چې اوبه به وي خو رواني به پکې نه وي. چې کله مفسر دا وکتل نو هغه وایي چې لکه دا خو ما په یو نیوټن نظریې مطابق لیکلی، اوس خو دا خو د آینسټاین نظریه راله، اوس به څه کوم؟ د علماو ته دا خبره وکړه چې اصل کې د الله قرآن دا د ساینس د تجرباتو یا د هغې چې کوم دی د دغه تابع نه دی. د قرآن مجید تفسیر او تشریح به په هغې انداز کې کوي کوم چې صحابه کرامو نه نقل دي، کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل ده، کوم چې د صحابه کرامو نه پس تابعین تبع تابعین نه نقل ده. عرض مې دا کو چې یعنې دا قرآن مجید اصول دا همیشه دپاره لکه توحید دی نو همیشه دپاره توحید دی، نبوت دی نو همیشه دپاره نبوت دی، قیامت دی دا هم یو عقیده ده همیشه دپاره ده. دې کې چې کوم دی دغه نه راځي، دا همیشه وي. او د ساینس خو چونکې تجربات یې نو هغه وخت سره بدلیږي، خو چونکې شریعت د هغې نه مخالفت نه کوي، لہذا لکه که څوک ساینس حاصلوي، که څوک علوم حاصلوي، نور علمونه د دنیا علمونه، شریعت کې د هغې معنی چې کوم دی راغلی نه ده، خو لیکن دومره ده چې د شریعت مخالفت به پکې چې کوم دی نه لټوي او د شریعت سره به زندگی تیری او دا علوم به حاصلی د دنیا علوم دا زموږ چې کوم دی مشرانو تاریخ کې وګورئ هغه هم حاصل کړو. خو بهرحال الله پاک چې کوم دی موږ ته یو ښایسته دین راکړی دی. بیا علما کرامو د دلیل په ذریعې سره د هغې پوره چې کوم دی روحانیت هغه واضح کړی هم دی او دلایلو سره هم واضح کړی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دور کې یو فتنه پیدا شو، هغه په هغې دلایلو سره هغه فتنه چې کوم دی هغه ختمه کړه. فتنه دا وه چې یعنې د دهریت فتنه وه چې الله موږ نه منو، الله نشته. یو ځل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لا طالب پاک وخت کې ډېر عالم هم نه و، جید عالم لا نه و. د ده استاد حمار ابن ابي سلیمان رحمه الله جماعت کې ناست و، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورغی، دی ډېر خفه و. وی ولې خفه یې؟ وی خفه په دې چې دلته یو سړی پیدا شوی دی هغه د الله وجود نه مني، وی الله نشته. او چې دې علاقه کې چې کوم عالمانو عام عالمان نه هغې سره بحث مباحثه کړې ده، خو هغې پکې پړه کړي دي. ځکه دا سړی ډېر چالاک دی، عقیده خو ټیک نه ده خو چالاکي پکې شته. اوس ما د بادشاه ویلي چې ته به ورسره سبا چې کوم دی مناظره کې بحث به ورسره کې، نو که سبا دی حاضر شي او بحث او مناظره ورسره زه کوم او زه پکې ملامت راشم، نو په دې خفه نه یم چې زما بېعزتي به وشي. خو زما د وجې نه په زرګونو خلک چې کوم دی هغه دهریان شي او بېدینه شي او کافران شي، نو سبا د قیامت په ورځ به الله ته څه جواب ورکړو. بیا یې ورته ووایي چې ما یو خوب هم لیدلی حمار ابن سلیمان رحمت الله علیه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد هم دی، استاد خوب لیدلی و. د شاګرد ته دا خوب بیان کړ. یو خوب مې هم لیدلی، خوب مې دا لیدلی چې یو ونه ده او د هغې ډېرې مزیدارې څانګې دي. په دې کې یو خنزیر راغی او د ونې دا څانګې ټولې وخوړې، ختمې کړې. د ونې د دې ډډ نه یو زمری راووت او هغه زمری ولګېد او دا خنزیر یې مات کړ او ختم یې کړ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایل چې دا خو لکه ډېر زیات ښه خوب دی، زه د دې تعبیر ویم اگر چې ستا شاګرد یم او کشر یم، زه تعبیر ویم نو که ستا ورسره اتفاق نو ته به په هغې باندې دغه شي، تصدیق به پرې وکړي. وی ټیک ده. وی دا ونه چې ده دا ونې دا ډډ دا ته ته زما استاذ یې او دا څانګې چې دي دا د عام عالمان دي، د دې علاقې ستا شاګردان دي. او دا خنزیر چې راغی او دا څانګې وخوړې، نو دا دغه دهري انسان دی چې د الله د وجود نه انکار کوي. څانګې وخوړې څه معنی د عام عالمان یې ملامت کړ، پرې کړه. او د ونې د ډډ نه چې دا زمری راووت، نو دا زه یم زه ستا شاګرد یم، زه به دا خنزیر ماتوم او دارنګې زه به چې کوم دی دا مناظره ګټم.
نو استاد وی چې دا تعبیر خو ډېر مزیدار دی او دا خو د وخت مطابق ډېر دغه دی الله پاک به موږ له بری راکوي او دین ته به بری ورکوي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بادشاه دربار ولګېد. هغه دهري سړی خبره ده بادشاه سره په تخت باندې ناست و، خپل یو مقام یې جوړ کړی او پوزیشن یې جوړ کړی په علاقه کې بادشاه ځان سره کېنولی و. عام خلک ټول به دربار کې ناست دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تخت سره لاندې چې کوم دی ناست دی. د دهري ورته وایي چې تاسو ډېر وخوښ شو زما د مناظرې یا د بحث دپاره تاسو څوک رالېږلي؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پاڅېد چې زه به تاسو سره مناظره کوم. دهري وایي چې زه خو مشر سړی یم او یو خپل یو پوزیشن مې دی، یو حیثیت مې دی، دا یو کشر طالب دی، نو دی به اوس ما سره دا خو زما توهین دی، دا خو خبر نه ده چې دی تاسو سم سړی تاسو سره نه و. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایل چې ته به تپوس کې او زه به جواب در کوم. د عمر او مشرۍ کشرۍ سره خو د دې تعلق دونه نشته، خو ته به وایې او زه به جواب در کوم. وی ډېره ښه نه. دا دهري دا باندې سوالونه کوي. اول سوال یې پیدا وکړه چې زه خو نه منم چې الله شته، خو چې ته وایې چې الله شته نو کوم ځای کې دی؟ الله موجود دی نو کوم ځای کې دی؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمایل وی دې پیو کې دا کوچ دا غوړي دا پکې شته؟ وایي چې او شته. وی په کوم ځای کې دی؟ وی په هر جز کې دی. وی چې یو مجازي څیز په هر جز کې موجود دی شي نو یو حقیقي ذات هم هر ځای کې موجود دی شي. دویم سوال یې دا وکړه چې زه خو نه منم چې الله شته، خو چې ته وایې چې الله شته نو د الله مخ کم طرف ته دی؟ امام ابو حنیفه رحمت الله ورته وایي یو ډیوی یا لکه دې زمانه کې یو بلب یاد کړه، د دې مخ کم طرف ته وي؟ هر طرف ته. وی چې د یو مجازي څیز مخ هر طرف ته کېدی شي نو د یو حقیقي ذات توجه هم هر طرف ته کېدی شي. دریم سوال یې پیدا وکړه چې زه خو الله نه منم، خو چې ته وایې چې شته نو د الله نه مخکې څه و؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایل وي تاله شمار درځي وي یو دوه درې څلور، وي د یو نه مخکې څه دي؟ نو د یو نه مخکې خو څه نشته. چې د یو مجازي څیز نه مخکې څه نشته، د یو حقیقي ذات نه مخکې څه نه و. څلورم سوال یې پیدا وکړه چې ته وایې چې الله شته، نو الله دې وخت کې څه کوي؟ انسان ته خو پته نه چې الله څه کوي، انسان خو مخلوق دی، خو لوی خالق ذات دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ته سوال هم کې سائل او بره تخت باندې ناست او زه جواب هم در کوم، زه لاندې ناست یم. د دنیا دستور خدا دی چې څوک سائل وي نو هغه لاندې وي، څوک جواب ورکوي نه بره. نو ته بره هم ناست یې سوالونه کوې او زه چې کوم دی لاندې یم زه جواب در کوم. نه وایي دا خو څه ګرانه نه ده، خو زه به در کوز شم ته راوخېږم. دهري لاندې را کوز شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې یو کشر طالب و بره وخت تخته. وی سوال لسره سوال مې دا چې الله دې وخت کې څه کوي؟ وي الله دې وخت کې دا کوي چې ستا غونته دهري د تخت نه راکوزوي او ما غونته یو طالب الله پاک تخت باندې چې کوم دی خېږي. الحمدلله زموږ علماو بزرګانو په دلیل په انداز کې او په کلک انداز کې چې کوم دی خپل دین دفاع چې کوم دی کړې ده او دا یې کړی دی. خو بهرحال صرف دا خبره کوو چې د دین ټول کارونه دی او هر سړی مسلمان په حیث باندې دا کوشش دی چې د دینداري اختیار کړي. څوک به تبلیغ کې ځي، څوک به چې کوم دی مدرسه کې سبق وایي، څوک به اصلي دین زده کوي، څوک به چې کوم دی تصوف ته ځي او بزرګانو سره به کښېني، نیکانو سره، اولیاء الله سره ذکر اذکار به کوي، څوک به دینی سیاست کې او عالمان به وي. هغې طرفدار د دین کارونه دي او د دین کارونه یو بل سره د دین کار دی. څوک دین زده کوي دام د دین کار دی، څوک تصوف په لینډ کې ځي او نیکانو بزرګانو سره کښېني هم د دین کار دی، څوک په دین په سیاست کې دین کوي او د علم او د دین آواز اوچتوي هم د دین کار دی. په
په دې باندې یو موضوع باندې خبره کوله. بیا آخر کې وایي زه تاسو ته یو مثال وایم، مثال باندې خپل بیان بیا ختم هم کړم. نو مثال دا دی چې یو شهزادګۍ او ناشهزادګۍ باندې درې نوجوانان عاشقان شو. یو یې زه په نکاح سره اخلم، بل یې زه په نکاح سره اخلم، بل یې زه. شهزادګۍ شرط ولګو چې یعنې هغه سړي سره به زه نکاح کوم چې کوم ماله یو قیمتي څیز د 1,00,000 روپو راوړي، هغه سره به نکاح کوم. د درې واړو وي چې مونږ خو د یو بل سره رقیبان یو، طبیعت مو لګي نه، خو د قسمت خبرې دي چې 1,00,000 روپو قیمتي څیز څوک پیدا کوي، او بیا که پیدا کړو ټول نه بیا به هغې پکې کم خوښېږي او د چا سره به نکاح کړي. دا ټولې قسمت خبرې یو بل سره پکې جنګ جګړه نه کوو، خو لاړ به شو د 1,00,000 روپو قیمتي څیز به معلومو. دی لاړ یو کوم دی ښار ته، نا ښار کې هوټل کې یو کمره واغسته. سار خواره شو په بازار باندې، ښار کې خواره شو، د 1,00,000 روپو قیمتي څیز ګوري. یو سړي یو آینه ولیده، وي دا په سلو وي دا په 1,00,000 روپۍ. هلکه دې کې څه کمال دی، دا خو دونه آینه ده. وي دنیا کې چې څه کېږي نه دې کې ښکاري. دا خو مخکې باسې ګپ غونته ښکاري، اوس د موبایل کې امریکا هم ښکاري، ورڅ پکې ښکاري کوم ځای کې چې کېږي ټول دنیا کې. دا آینه وي په 1,00,000 روپۍ ده. وي لکه دا خو ډېر قیمتي څیز دی. بل سړی یو جاز باندې پېښ وي، دا جاز دا هم ډېر قیمتي دی ځکه چې یعنې زرګونو میله سفر په لږ وخت کې کوي. بل سړی یو حکیم باندې پېښ شي، حکیم والا یو دوايي ورکړه، دا په 100 وي دا په 1,00,000. دا خو ډېر لږه دوايي ده په 1,00,000. د دې ناوی چې د کمال دا دی چې سړی مري او دا ورته خولې کې واچي نه سړی به را ژوندی شي. هلکه وي دا خو د ټول نه زیات قیمتي څیز دی. بس را یې واغست. چې را واغستو نو درې واړو چې کوم خپل دغه راوړو هوټل کمرې ته راغونډ شو، نو بیا وایي چې ځو خو ځو، دا هم قیمتي څیز دی او دا هم دی او دا هم دی، خو شهزادګۍ چې پکې کم خوښ یو بس چا سره به نکاح کوي نو قسمت خبرې دي. خو چې ځو خو د هغې نه مخکې دا معلومات وکړو چې زموږ دا شهزادګۍ او زموږ دا محبوبه په څه حال کې ده. نه هغه ته وایي چې ته آینه را دی خو چې وګورو چې هغې کې څه حال کې ده. چې آینه کې را دی وکتل، وي دا خو ډېره سخته ناجوړه ده، بیماره ډېره زیاته. هغې باندې ناوخته شي چې لکه دا خو په منډه منډه تلل غواړي، ځکه چې دا خو ناجوړه ده او مرګي حال ده. دا بل ته جاز را دی خو که نه جاز را دی خو کړی په جاز کې به منډه منډه رال. شیروه صاحب واقعي بیماره وه او ناجوړه بلکل مرګي حال وه. بل ته دوايي دې څه کړه، دوايي جیب نه راویسته، خولې کې ول واچوله، ژوندی شوه. شهزادګۍ که مړه وي خو د هغې جګړه ختمه وه، خو ژوندی شو خو بیا جګړه تازه شوه. یو وایي چې دا خو زما حق ځکه کېږي که زما دا آینه نه وی تاسو به څه پته لګېدی چې دا ناجوړه ده. هم په قلاره قلار چې تتلو او ګاډو ماډو کې بتلو، فلاین کوچو کې بتلو، چې رسېدو نه به مړه وي. دا خو زما د آینې کمال دی چې زما را ژوندی کړه، ژوندی پاتې شو. بل وایي که ستا آینه وي خو زما را جاز چې نه وی، نو چې عام بسونو کې دا کې تلې او چې رسېدې دا به مړه وي. نو دا خو زما د جاز کمال دی، دې وجې نه را ژوندی پاتې شو. بل ورته که ستا آینه هم وي او جاز هم وي خو چې هسې راغلی وی دلته په جاز کې به را رسېدلی وی، نو موږ له خو نور څه نه راته، صورت یاسین به ماته وی، نور خو موږ له څه نه راتلو. دا خو زما د دوایي کمال دی چې دوایي په خوله کې ورته ور واچوم دا را ژوندی شو. نو یو یې زما حق کېږي او بل یې زما نکاح حق کېږي او بل یې زما. نه نصیر خان صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې زمونږ هم داسې جګړه موږ تبلیغ والو چې دا دین موږ را ژوندی کړی دی، دیني سیاست والو چې دا موږ را ژوندی کړی، مدرسو والو چې موږ دی، تبلیغ والو چې موږ دی. خو هغه وایي چې دا سړی وګوري دا ټول څیزونه چې راجمع شي، دا ټولې شعبې د دین، نو بیا به دین را ژوندي. که دا آینه نه وی نو هم ګزاره نه کېده، که آینه وی او جاز ورسره نه وي نو بیا هم کار نه کېده. که آینه هم شته جاز هم شته خو دا دوایي نه وي نو بیا هم کار نه کېده. دا درې واړه راجمع شول دا کار وشو. دا ټولې شعبې به داسې ژوندی د دین کار به کوي، بس چې کوي دین بس وي بیا به را ژوندی. او که نه یو شعبه پکې کمیږي بیا به دین کې کمی راځي. دا ته تبلیغ والا وایي مثال په طور د الله په دین کې کامیابي ده، وایي که نه وایي، د دنیا هم کامیابي د آخرت. او دې کې اوس دروغ نشته که نه، دا خو لکه دې کې اوس دویمه خبره نشته. ټیک ده د الله په دین کې کامیابي ده.
یو سړی شوق پیدا شي چې د الله په دین کې کامیابي ده، خو دا دین زده کوم که نه، چې دین زده کوم د چا نه به زده کوي؟ عالم نه به زده کوي، نه یو مدرسه کې زده کوي، عالم نه به زده کوي، چا نه خو به زده کوي؟ عالم نه، د امام نه، د خطیب نه، د ده نه به زده کوي. علم یې وکړه خو علم باندې بیا عمل نشته، بیا هم بېکاره دی. نو بیا به چېرته یو بزرګ سره کښېني، یو نیکانو سره، صحبت صالح ترا صالح کند او صحبت طالح ترا طالح کند. نیکانو صحبت باندې سړی نیک شي، بدانو په صحبت بد شي، نو هغه سره به بیا کښېني. نو دا خانقاه به کې ضرورت هم راغی، د داسې پیر با شریعت چې هغه ذکر و اذکار کوي او نیکان صحبت یې ذکر و اذکار کوي، تزکیه د زړه کوي، زړونه پاکي د غلطو چې کوم دی خیالاتو دغه نه، د داسې ضرورت پکې هم راغی چې اوس مدرسه هم آبادوي او دارنګې چې کوم دی هغه کار پکې شروع وي. مثال په طور د دین کار پکې شروع وي، دعوت تبلیغ والا هم د دین کار کوي او خانقاه هم آبادي، هغې کې کوم د ذکر و اذکار کېږي، صحبت د صالحینو نیکان راټول چې کوم دی آباد. خو اوس یو قوت راشي چې زه دا سیز ختموم، د دعوت و تبلیغ دا مرکز ورانوم یا بندوم، داسې یو قوت شته که نه؟ قوتونه خو داسې ډېر دي. زه دا مدرسه بندوم مثال په طور، دا خانقاه بندوم، د دین دا کار بندوم، داسې قوتونه ډېر دي که کم دي؟ ډېر دي. لا مدرسې بندول څه بندو؟ نو داسې یو قوت هم بیا پکار دی چې بیا د هغې دفاع وکړي که نه داسې بیا نه دی پکار، بیا داسې هم پکار دی چې جومات دفاع وکړي، د مدرسې دفاع وکړي، د خانقاه دفاع وکړي، د دعوت تبلیغ دفاع وکړي، چې څوک جاهل دی هغه قوت کې میدان دې ته بس دیني سیاست وایي، دې ته بل څه خو نه وایي، همدغه وایي. نو دا سیاست داسې نه چې موږ په دې انداز کې خبره کوم چې دا ګینې د یو پارټۍ سیاست دی، بل خدا دین په حواله سره یو شعبې خبره ذکر کوم، داسې نه چې زه یو جماعت سره تعلق ساتم بس ګینې زه وایم چې تاسو ټول هغې ته راشئ، تاسو هغې ته راځئ یا مه راځئ، دا بله خبره. خو دین سیاست یو شعبه د دین ده، دعوت تبلیغ یو شعبه د دین ده، دا منل غواړي. که سړی داسې نیمګړی تصور کړي د دین، نو بیا الیوم اکملت لکم دینکم، موږ قرآن مجید کې بار بار وایو او د آیات وایو چې دین کامل دی. نو چې دین کامل دی او موږ ته په بعضې ځایونو کې دا رهنمایي نه کوي، نو عملا موږ خو دا ومنه چې دا دین پوره نه دی. که دا موږ د صرف جماعت کې دین وي بس ټیک به او بار به بازار کې دین نه وي، نو بیا خو نه شوره. عدالت کې به دین نه وي نو نه شوره، حکومت کې به دین نه وي نو بیا خو نه شوره، بیا خو دین خو تارا محدود که، دین خو محدود نه دی، دین خو کامل دی. بیا خو هغه چې کوم دی الله قرآن مجید کې د یهودو صفه افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، د دین بعضې خبرې ومنئ بعضې به نه منئ. په دې حواله سره ما دا ذکر وکړو چې الله پاک دې موږ ټول له د صحیح دین